په میدان کې ما قدم ایښی دی په 1993 94 کې نو زه په ډېرو موقعو بشخالي ته راغلی خو دا لومړنی ځل دی چې زه بشخالي ته د امیدوار په حیثیت راغلی ځکه چې د دې نه مخکې چېرې زه تاسو ته د امیدوار په حیثیت نه یم مخامخ شوی دا لومړنی ځل دی او ظاهره خبره دا ده چې حلقو کې رد و بدل راشي څه علاقې جدا شي او څه علاقې شامل شي نو دا یو نوې شروعات نو په هغه حواله زما دپاره بېشکه چې د امیدوار په حیثیت زما زه ستاسو په ذریعه د بشخالي د ولس شکریه ادا کول غواړم چې د بشخالي کم خلک دلته موجود نشته زه ستاسو په ذریعه هغوی ته مهرباني ویل غواړم ځکه چې ډېر خلک ما سره داسې ملو شو اتفاقا ډېرو چې موږ به تاله دا ووټ درکوو او موږ به ستا ملګرتیا کوو نو دا زما دپاره ډېر لوی عزت دی ډېر لوی اعزاز دی او دا ډېر لوی اعتماد دی او مناسب نه ده چې زه دلته په سټیج ووایم چې د هغه تعلق د کومې پارټۍ سره دی خو هغه ما ته ووایي چې جي د پارټۍ په بنیاد خو زه ووټ نشم درکولی ځکه چې زما پارټي جدا ده خو تا موږ له په مردان کې یونیورسټي جوړه کړې ده نو د دغه په خدمت په بنیاد به زه ضرور دا خپل ووټ تا نه درکوم زه به تا سره مرسته کوم بیا را سره یو ماسټر صاحب میلاو شو هغه هم ما نه پېژنده نو هغه راته ووایي چې جي زه استاد یم ماسټر یم مې ښه ماسټر صاحب ما ته یې ووایي چې جي زه به دې ځل په لومړني ځل باندې عوامي نیشنل پارټۍ له د پوسټډ بیلټ په ذریعه باندې ووټ ورکړم نو مې الله دې عزت وکړه خو مخکې ولې بس وي د مخکې تپوس رانه مه کوه خو دې ځل به په لومړني ځل په پوسټل بیلټ ووټ ځکه ورکوم چې زمونږ استادان چې کوم وو د دې ترقۍ نه کېدلې دی به په کوم ګریډ کې چې برتي شو په هغه ګریډ کې به ریټایر شو تا په خپل حکومت کې زمونږ د استادانو عزت کړی دی موږ له ترقۍ راکړې دي موږ له امارات راکړي دي زه دله د هغې خدمت په بنیاد باندې ووټ درکوم نو ځکه زه تاسو ته وایم که د الیکشن هر څه نتیجه راځي د هغې نه بالاتر دا مینه دا عزت او دا اخلاص ستاسو او د بشخالي او د بشخالي د ولس چې کوم ما په دې لسیل ورځو کې ولیده تر څو چې حیدر ژوندی دی زه به ستاسو دا مینه چېرې هېره نه کړم چې کومه مینه ما ولیدله په دې وخت کې او بیا اوس په دې حالاتو کې چې کوم زمونږ په ملک کې دي د دې الیکشن اهمیت ډېر زیات دی تاسو پوهه خلک یې هوښیار خلک یې دلته سپینګیري مشران ناست دي دلته پښتانه وروڼه ناست دي زلمي ناست دي کشران ناست دي تاسو نن د پاکستان د سیاست ته لږ په غور وګورئ او د دې لږه جایزه والئ چې د 1300 کاله کې د پاکستان په سیاست کې او په دې ټول ملک کې مونږه ګټه څومره کړې ده او مونږ بیلات څومره کړی دی یو وخت داسې و چې کله به مشرانو سیاست کو سیاسي مخالفت هغه وخت کې مو سیاسي اختلاف رای هغه وخت کې مو الیکشن هغه وخت کې مو مقابله هغه وخت کې مو خو سیاست کې برداشت مو د یو بل احترام مو بدقسمتۍ نه د 13-15 کالو داسې نه په سیاست کې احترام شته د یو بل او نه برداشت شته دې رویو مونږ پښتانه د یو معاشرې په حیثیت نقصاني کړو په یو معاشره کې
د ټولو خلکو یو رای نشي کېدی، رای جدا وي، خو سړی د یو بل د رای احترام کوي او د دلیل په بنیاد یو بل سره بحث کوي، د یو بل د قایل کولو کوشش کوي. خو که زما رای سره یو بل ملګری متفق ني او هغه د دلیل لار نه خپلوي، هغه د منطق لار نه خپلوي او هغه بدقسمتۍ نه د بېعزتۍ لار خپلوي، نو ظاهره خبره دا ده چې په دې کې په سیاست کې او په معاشره کې بګاړ پیدا کیږي، دا نقصان پیدا کوي. زه په دې حواله د بل چا ذمواري خو نشم اخیستی او نه د بل چا اختیار ما سره شته، په ځان مې اختیار دی، په دې خپلو کشرانو مې اختیار دی، په دې خپلو بچو مې اختیار دی او خپلو کشرانو او خپلو بچو ته به دومره وایم چې څوک د باچا خان بابا په نظریه رواني چې سیاسي مقابلې به هم کوو، سیاسي ګټه او بیلات به هم کېږي، خو کم از کم د باچا خان پیروکار به د هر چا د رای احترام کوي، برداشت به پیدا کوي او زما یو ملګری او یو کارکن به د بلې پارټۍ کارکن یا د لیډر باره کې داسې رویه نه خپلوي چې هغه رویه به خدای مکه د بېعزتۍ وي. که تنقید کوو، سیاسي اختلاف لرو، په سیاسي انداز به کوو، خدای مکه د چا بېعزتۍ به نه کوو او د چا په ذات به ذاتي حملې نه کوو. بیا دویمه خبره چې کوم دی 13-12 کاله کې تاوان وشو، هغه د پاکستان د سیاست سره سره پاکستان کې جمهوریت او جمهوری نظام 2018 کې چې کوم سړی قبولو هغه نن قبول نه دی. پښتونخوا کې په 2013 کې چې کوم سړی قبولو هغه نن قبول نه دی. 2018 کې چې کوم سړی قبول نو هغه نن 2024 کې قبول دی. زه تش دومره وینا کول غواړم چې څوک قبول دی او څوک نه دی قبول. که په 2013 کې دا فیصله کړې ده چا، که په 2018 کې کړې ده، که نه دې کوي او که بیا یې کوي، ډېر په احترام ورته ګزارش کوم څوک قبول دی څوک نه دی قبول، څوک حقدار دی څوک نه دی حقدار، دا د بل چا اختیار نه دی چې دا فیصله وکړي، دا د پاکستان د ولس اختیار دی چې د پاکستان ولس د خپل ووټ په ذریعه دا فیصله وکړي. خو عجیبه مشکل دا دی چې کم مخکې قبول نو هغه وی چې زه به اخر پورې جنګ کوم، نو هغه چې قبول شو نو هغه جنګ پرېښود، او چې کم نن نه دی قبول او هغه وایي چې زه جنګ کوم او خپلو ملګرو ته هم وایي چې جنګ وکړې، ملګرو ته هم وایي چې ورځئ پې، هغه نن هم وایي چې زه خو خبره کول غواړم خو ما سره څوک خبرې نه کوي. نو زه ورته وایم چې چا سره خبرې کول غواړې؟ که په جمهوریت خبره کې، د صوبو په اختیار خبره کې، پاکستان د سیاست نه انتشار ختمه، پاکستان په سیاست کې مداخلت ختمه، پنجاب د پنجاب حق، سند د سند حق او خامخا پښتنو د پښتنو حق. که په دې خبره کې د زنیم خبر چې ته چا سره خبره کول غواړې چې ته وایې ما سره څوک خبره نه کوي، خو که ته په دې خبره کې نو که بل څوک در سره خبره کوي او که نه کوي،
که په دې باندې هر څوک خبره کوي کم از کم عوامي نیشنل پارټۍ خبرو ته تیاره ده. او که نه ته بل چا سره خبرې کول غواړې چې چا سره دې مخکې کولې نو اوس چې هغوی تا سره خبرې نه کوي نو هغې کې خو بیا زما څه اختیار او وس نشته دی. ځکه چې هغه دروازې دی ته کولاوې خو هغه دروازې دی ځان ته پخپله بندې کړي دي. نو دویم مشکل دی وخت د پاکستان دا دی. دریم مشکل د پاکستان سره د پاکستان معیشت. معاشي حالات د ملک ډېر زیات خراب دي او د هغه معاشي حالاتو په وجه باندې په دې ملک کې روزګار خراب، کاروبار خراب، ګرانی سیوا، بېروزګاري سیوا. او بیا زمونږ د پښتنو دپاره مخصوص دوه نورې مسلې دي. یو د بدامنۍ، کوم وخت کې چې ما حکومت واغشت بدقسمتۍ نه سوات کې د پاکستان جنډه خلکو راکوزه کړې وه. سوات کې د پاکستان جنډه بعضې خلکو راکوزه کړې وه. سوات کې پولیس مفلوجه کړو. سوات کې خپل عدالتونه لګولو. سوات کې د پاکستان د ریاست په مقابله کې یو بل حکومت او ریاست جوړو. ډېر په ګرانه ډېر لوی قیمته مدا کړې دی، ډېر لویه قرباني دې پښتنو ورکړې ده. خو شکر الحمدلله اول اخر موږ دې کې کامیاب شو چې هغه بند سکولونه موږ کولاو کړل، هغه عدالتونه هم کولاو شو، پولیس هم فعال شو او هغه د پاکستان جنډه چې کومه راکوزه شوې وه هغه پاکستان جنډه موږ واپس وخېجوله او تش په مینګوره کې مې ونه خېجوله. اخر کې ورپسې ګټ پویچار ته لاړم او په پویچار کې مې د پاکستان جنډه به راوخېجوله. نن یو ځل بیا کوشش روان دی. ټي وي به ګورئ، سوشل میډیا به ګورئ، اخبار به ګورئ، څه روان دي نن سبا په ټانک کې، څه حالات دي په ډېر اسماعیل خان کې، څه کېږي په لکي مروت کې، څه کېږي په وزیرستان کې، څه روان دي نن په بنو کې، څومره خطرات دي نن په باجوړ کې. نو بله اهمه خبره ده چې یو ځل بیا زما په وطن، زما په خوره یو پردي جنګ مسلط کوي، زما وطن باندې یو ځل بیا اور لګوي. نو دویمه خطره ده او د دې خطرې په حواله زما خبره ده چې الیکشن به هم کېږي، سیاست به هم کېږي، حکومتونه به هم جوړېږي. اهمیت د هغې خبرو شته، خو زما دپاره د ټولو نه اهمه خبره زما په وطن، زما په خوره، د پښتنو په خوره امن دی چې د پښتنو بې ځایه وینې زما په خوره کې ونه شي. دغه ضروري خبره ده. او بیا د پښتونخوا دپاره یو بل ازمایش او بل مشکل. 1947 न वाला 2008 پورې او 2008 न वाला 13 پورې چې د 15 کالو د پښتونخوا صوبې ټوله قرضه راغونډه کې کنه، ټوله قرضه نو دا 100 ارب روپے هم نه وه. د 2013 نه پس 2023 پورې 9 کال کې زموږ د صوبې قرضه نن 1000 ارب روپے ده. زه تاسو ټول پښتانه په 9 کال کې 900 ارب روپے قرضداري شو. اوس که ګستاخي نه یو څوک پې خفه کېږي نه نو دومره تپوس کولی شم چې 900 ارب روپے خو م قرضه واغېستله خو دا هم په څو لګولې. په دې صوبه کې د پښتنو د خیر ښېګړې لپاره په دې 900 ارب روپو باندې کوم خدمت وشو؟
چې د چا په قلم په منظورۍ دا 9 اربه روپۍ غشتلې شوي دي دا قرضه خو به هغوی د خپله جیبه نه ورکوي دا قرضه خو به د قام د جیبه ځي 900 اربه روپۍ قرضه خو د دې صوبې خزانه بیا هم خالی لږ سوچ وکړئ الله همداره خو تاسو ته د یو کور ذمهواري حواله ده چې د یو کور مشر یا یو کور قرضداري شي او د کور د چلولو لپاره ورسره پیسې ني او د قرضې د واپس کولو لپاره ورسره پیسې دي نو کور چلیدی شي نو چې یو کور نشي چلیدلی نو دا ټوله پښتونخوا به بیا څنګه چلیږي زمونږ برخه ستاسو برخه د پښتنو برخه په سوونو اربونو روپۍ د بجلۍ د منافع دې وخت مرکز سره پرتې دي دې صوبې ته نه ملاویږي د ګیس د آمدن او د رویالټي په سوونو اربونو روپۍ د پښتنو د پښتونخوا برخه او حساب مرکز سره پرتې دي دې صوبې له نه ورکوي قسم ترمیم چې کوم اختیار درکړی دی هغه اختیار نه درکوي نو زه نن بشخالي ته تشدیله نه یم راغلی چې زه دا ووایم چې حیدر ډېر ښه سړی دی او حیدر له ووټ ورکړئ ځکه چې یو حیدر کامیاب شو څه به وشي تش په یو حیدر نه کېږي او تش د حیدر کامیابي د مسلې حل هم نه ده زه نن بشخالي ته دې له راغلی یم چې زه تاسو ته ووایم چې ما سره همت وکړئ ما سره ملاتړ وکړئ د دې دپاره نه چې حیدر کامیاب شي زه دې له راغلی یم چې زما برخه اسلام آباد کې پرته ده زما برخه پنجاب کې پرته ده زه خپله برخه واپس پښتنو غواړم ما له دې سره زما لپاره مرسته وکړئ مرسته را سره وکړئ چې د پښتنو برخه پښتونخوا ته راوړو مرګتیا را سره وکړئ چې دومره وسایل راوړو چې ورو پې د دې صوبې دا قرضې کمې کړو مرسته را سره وکړئ چې د دې صوبې دا خزانه کومه خالي پرته ده چې دا خزانه واپس ډکه کړو مرسته را سره وکړئ چې په دې سکولونو کې زما د بچو کم مشکلات دي چې دا حل کړو په دې کالجونو کې چې کومې مسلې دي چې دې له توجه ورکړو په دې یونیورسټیو کې چې نن سرکاري ملازمین د یونیورسټیو په احتجاج دي او په بچو باندې فیسونه سیوا کېږي چې دې له لار راوباسو په دې هسپتالونو کې چې نن چېرته د ډاکټر کمې او چېرته د دارو کمې او چېرته هسپتال نیمګړی پروت لکه چې ستاسو لا نیمګړی پروت دی مرسته را سره وکړئ چې دا هسپتالونه مکمل کړو دا هسپتالونه روان کړو دا ضروري خبرې دي قومونه د یو فرد په ګټه او په کامیابۍ قومونه نه کامیابېږي څو پورې چې هغه قوم د خپل برخې مالک نشي او څو پورې چې هغه برخه د هغې قوم په آبادۍ ودانۍ او ترقۍ ونه لګي قومونه ترقي نشي کولی دا خو الیکشن دی امیدواران به راځي او هر امیدوار به راته دا وایي چې ما له ووټ راکړې نو که ما له ووټ راکړه نو زه به دا وطن ګلي ګزار کوم هېڅوک به تاسو ته دا نه وایي چې که ما له ووټ راکړه نو زه به ستاسو کار نه کوم دا به راته بیا د اتم نه پس وایي خدای وکړه هغې نه مخکې خو هېڅوک داسې نه وایي او زه به بشخالي ته دا قسمه خبره نه کوم اوس راته پر اسټیج چا خبره وکړه اوس راته پر اسټیج خبره وکړه نو ما ورته ویل چې وروره هغه خدمت که ما کړی دی نو هغه ما په تاسو احسان نه دی کړی ما خپل فرض ادا کړی دی ما که د مردان نه بشخالي ته روډ جوړ کړی دی په خپل وخت کې ما په چا احسان نه دی کړی ما خپل فرض ادا کړی دی ستاسو حق که زه ستاسو ممبر وم او که نه وم خو د صوبې وزیر اعلی وم او په هغه حکومت کې د بشخالي برخه وه پکار چې ما بشخالي له خپله برخه ورکړې
ما که رنګ روډ جوړ کړی دی الله په کرم او په فضل ما په چا احسان نه دی کړی دا ضرورت پکارو او چې جوړ شو نو شکر الحمدلله چې د مردان نه ګیر چاپېره څومره ملا کېدي ټولو ته نن د هغې فایده رسېده خیر ما دا په دې نیت نه دی کړی او یو خبره سره ضرور کولی شي کم تاریخ نه پس په نهم تاریخ څه نتیجه راغلي او د هغې نتیجو په رڼا کې په صوبه کې او په مرکز کې څه حالات دي دا زه اوس نه نشم ویلی دا یو پرویز خټک صاحب ویلی شي چې زه وزیر اعلی یم هغې وایي چې زه وزیر اعلی یم زه دا خبره نشم کولی ځکه چې د وزیر اعلی فیصله به د هغې پروردګار په حکم کېږي او د ولس د رایې په نتیجه کې به کېږي دا د یو څو افرادو په خواهش باندې نشي کېدلی خو زه بشخالي ته راغلی درته دومره ویلی شم اول خو دا الله موږ له کامیابي راکړه او په قومي اسمبلی کې په اسلام آباد کې هغه نمایندګي ما کوله نو د بشخالي نمایندګي کول به زه د ځان دپاره عزت ګڼم او زه به اعزاز ګڼم او د هغې ټولو ممبرانو دپاره ډېر احترام چې ما نه مخکې څوک هم دلته د قومي اسمبلی ممبران پاتې شوي دي زه یو زوړ ممبر پسې هم غلطه او سپکه خبره نه کوم د ټولو لپاره احترام خو که الله په اسلام آباد کې ناست ما له اختیار راکړو خدای راله موقع راکړه اختیار او موقع دواړه یو واده درسره کولی شم چې یو ستاسو د قومي اسمبلی ممبر به د بشخالي دومره خدمت نه کړی که خدای اختیار راکړه چې انشاءالله څومره به مونږ کوو د الله په فضل او که نتیجه داسې وه چې د اسلام آباد په ځای زه پېښور ته لاړم او پېښور کې یو ځل بیا هغه اختیار و چې کوم اختیار یو ځل مخکې و نو بیا تش بشخالي ته دا خبره نه کوم بیا د بشخالي نه داسې چې زه نو زما په خیال چې اخري باونډري زمونږ سورکاوی امانکوټ ګړو او باټا دا بره غرونو کې دي په داسې باندې زموږ سیمه د بونیر سالارزو سره لګېدلې ده په دې وخت موږ د منګا درګې سره یو او خواس خاکوټ سره یو او داسې موږ د رشکې سره لګېدلي یو دا زموږ ځای نه ده که نه نو که زه پېښور کې کېناستم نو اول به د مردان خبر وکړم دا څومره علاقه چې مې ته یاده کړه ډېره لویه خبره نشم کولی خو که الله موقع او اختیار راکړه دومره وعده راسره کولی شم چې زما نه مخکې کومو خلکو شپېته کاله مردان ته د مردان برخه نه وروړې او پنځه کاله کې الله ما له توفیق راکړه چې ما مردان له مردان برخه راوړه نو ټول مردان سره دا یو وعده کولی شم چې یو ځلې به بیا کم از کم دا یقیني کوم چې مردان ته د مردان پوره برخه میلاو شي خو دې نه مخکې چې د پېښور نه د مردان برخه راوړم هغې نه مخکې به اول که الله موقع اختیار راکړه اول به اسلام آباد سره حساب کتاب کوو پنجاب سره به حساب کتاب کوو ځکه چې اول به د پښتنو برخه د مرکز نه پېښور ته راوړو هغې نه پس به بیا دا تقسیم کېږي انشاءالله که خیر ما ځکه وې مشرانو او ملګرو چې دا الیکشن ډېر لوی اهمیت لري دې الیکشن کې به د زما د قسمت فیصله نه کېږي دې الیکشن کې به زما د قوم د قسمت فیصله کېږي خواست به راته کوم درخواست به راته کوم زما په خیال 19 ورځې پاتې شوې په دې 19 ورځو کې به زما په خیال یو ځل کېدی چې زه بیا بشخالي ته راځم انشاءالله خو په دې 19 ورځو کې زه تاسو ته خواست کول غواړم
ما چې نن کومه جرګه تاسو سره وکړه خواسته تکو دا جرګه او دا پیغام د بشخالي هر سپینګیري ته ورسوي دا پیغام د بشخالي هر پښتون روړ ته ورسوي دا پیغام د بشخالي هر زلمی ته ورسوي هر کشر ته ورسوي بلکې دا پیغام په کور کې زما د بشخالي غیرتمند میندو خویندو ته ورسوي خواسته ته دا کوم ځکه چې 19 ورځې دي او موږ سره وخت ډېر زیات کم دی او زه چې کوم ستاسو اخلاص ستاسو مینه او ستاسو جذبه نن وینم یا د کومو واقعاتو ذکر چې ما وختي شروع کې وکړو نو په دې حواله انسان په خپله خو ډېر بې بسه دی خو خپل رب نه غواړي الله ته سوال کوي او ورکولو والا الله دی سوال قبلولو والا هم پروردګار دی دا ډېر لوی اعتماد دی دا ډېره زیاته مینه ده دا ډېر لوی عزت دی زما لپاره دا غیر چاپېره چې زه څه وینم زه چې دې اعتماد ته دې عزت ته او دې مینې ته ګورم نو خپل پروردګار ته به دا سوال کوم چې زما رب العزته پاک پروردګاره دومره اختیار او موقع راکړې زما ربه چې څنګه د بشخالي ده مینه مثالي ده چې سبا د سرې جنډې او د حیدر خدمت همداسې مثالي انشاءالله کښې ستاسو ډېره شکریا ادا کوم نور وخت ستاسو ځکه نه علم چې لږ ساعت پس به انشاءالله د مازدیګر بانګونه هم شروع شي